وی کله وی چې روز محشر قائمي الله په خپل عرش باندې ناشتي حساب او کتاب برواني الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به دوه ټولګي جوړ کی یو ټولګي کې به د الله نافرمانه ولاړی او بل ټولګي کې به فرما بردار ولاړی ایمان والا خلق به ولاړی اوس په دې ټولګو کې به الله ټولګي جوړ کی په ټولګو کې به ټولګي جوړ کی دا حدیث په غور سره وره اول به دوه ټولګي شي ایمان والا او بدعمله ګناګار یو طرف نیکان بل طرف اوس به الله په دې دوه ټولګو کې به ټولګي جوړ کی اوس په دې ګناګارو کې به شرابيان په یو لین کې ودرېږي یو ټولګي به او نور چې کوم د یو لین ګناګاری فاسق فاجر او چې هر قسم له ګناګاری زانیان دا به په یو ټولګي کې دا به ټول یو طرف ته ودرېږي او اوس چې نیکانو والا کم ټولګي دي په دې کې به الله هغه خلق هر کال به حج لته عمره لبتلو حج سره ډیره مینوا الله به ورته وي ته دلته ودرېږي ته دی به یو جدا ټولګي جوړ شي چا به تبلیغ سره مینا کولا د هر مزنبات به فضائل اعمال چت کو او وی ایرونو جمع شي کامیابی الله په دین کې اخدا الله به وی ای ځوانه تا تبلیغ سره ډیره مینا کولا ته په دې ټولګي کې ودرېږي د تبلیغیانو به یو جدا ټولګي شي او چا چې جهاد سره مینا کولا او فضائل جهاد به اوچت کو امت ته بیانو الله به دا مجاهدین او شهدا به په یوسف کې ودري الله به وی تاسو په دې ټولګي کې ودرېږي پوه شئ کنه زما په خبرو باندې اول به دوه ټولګي نیکان او ګناګار ډېر اهم حدیث ته بس دینه مخ کې درته نظم دا حدیث بس وره په دې دوه ټولګو کې به الله ټولګي جوړ کی په نیکانو کې ټولګي او په ګناګارو کې ټولګي اوس شکل دا ټولګي جوړ شو کنه جماعتونه جوړ شو ټولګي پیژنې څه ته وای جماعت ته وای ګروپ بندي ته وای ګروپ ته وای نو پدې کې چې کمړاندې پدې ایمان والو خلکو کې کو هغه مجاهدی کو هغه تبلیغی کو هغه دفاع صحابه مشن باندې کار کوي کو هغه ارسو کی حافظی قاری عالمی پیری ولی سو کی طالبی پدې ټولو کې چې کمړاندې الله با ورتوي راشه دا لاندې به الله مخه تر روان شي پیغمبر فرمایلی دلته به الله عرش غاتا عالم باندې تنقید کول والا وورا عالم پس خبرې کول والا وورا عالم ته د حقارت په نظر سره قتل والا وورا عالم ته طالب ته چڼي ویل والا وورا دا الله عرش غاتا به عالمانو ولاړي څوک به ولاړي عالمان به ولاړي دا زمونږ د دین پتنګان مشران به ولاړي نو الله به دې لندو ته وای دا لاند چې راشي الله به ورته وای ایړندو تاسو نماز ترګي غستې تاسو ډیر صبر وکړو په دنیا کې نن راشه تاسو زما خي طرف تکینه دینه متونو باندې کینه دنیا سره به حساب کیږي تاسو به حساب به کتابه جنت ته داخلو لندو ته الله وای اوس کله الله پاک لندو ته دا وای نو عالم به التم په خبرو شي عالم به سوي تو خودل ته په دنیا کې کوسه کې کنه په جمعات کې عالم به الته لګیا ی الله سره به خبرې کوي خودل ته خو چې تو خبرې وکي خلک دې بد غني او الته چې کله عالم خبرې کوي نو الله به په ناس گئی چې کله لاندې الله خي طرف دراولي عالمان به لګیا شي عالمان به وی الله ولی زته دته کو اننت اجر ورکو چې دې صبر کړو خودی ته صبر چا خولیو دته خو صبر مونږ عالمانو خولیو زمونږ د وجنا دې صبر از کړو زمونږ د وجنا دې شکر از کړو نظامپور ابوبکر صدیق جمعه تا دې تشریف را وړو زمونږ د وجنا اے الله دې خو خي طرف ته کینول مونږ ست ولاړیو په دې ټیم کې بس وک الله سره خبرې کولی شي نشي کولی دې ټیم نفسي سوق بم خبرې نشي کول عالم بلګیا شي نو الله با دیړندو ته وی ودا پرې دې دی بلګیای ودا پرې دې
دی بلګیا وی تاسو راځي دلته کینه ما سره. او دلته چې کله ما دا حدیثو کتو نو دلته یو بل نقطه الله زما ذهن ته واچوله چې عالم لګیا دی او الله ورته وی دا پرې دی دا بلګیای نو الله د عالمان به د جرأت ولي کوي. نو وورا په حدیث کې بتاته د الفاظ ملوشي خودل تدر لیون اقتدر کب دا بتاتا په بخاری ترمذی کې سنن ابو داود امام مالک کې دا بتاتا نہ ملاویگی موطا امام مالک کې بتاتا نہ ملاویگی نقطہ دا عالم بلکیای ولی بلکیای چې دا به نازنینی او اورا نازنین ته سوق سوینا عالم ته پتاي چې زدا الله نازنین يم زکونن ارسونه خبرې کوم الله ماته هیڅ نه وای. عالم به پروز محشر باندې نازنین به سبي نازنین بئی. زب کراچے کې کله کور ته داخل شم پلار به ما ته غلی غونته کې आवाज وکړو بچی دی خراشه زب لاړم ما چې پلار راته سوي الله پاک دی وبخید الله پاک دی دغه قبر منور کی. ما ته وی بچی هلته ګټ تلړ شالته مې در لکېلې پټی کړي دی هغه وخره نو نور ما شومان خو مو کنه خو بس مینه یو سره کنا مینه یو سره زکه هو حضرت یوسف علیہ السلام پلار پیغمبر دے خو مینا یو سره ده چا دو ودونو وکړو انصاف بکې خو مینا یو طرف ته مام چې کله دویم واده وکړو نو الله ته ډیر زیات خپو ما الله ته دې معاملې بس کېږي د زړه خو بیا یو خپل مشر عالم خواته کېناستم ما ته وی انصاف کوا او د زړه تارونه لین کو یو طرف تزینو الله دې پدې نه نیوي الله دې پدې نه نیوي. علماء کرام به پروز محشر کې بنازنینی سوق وي نازنین وي الله به لندو ته وی دی به لګیای وی تاسو راځي دې خي طرف ته لاندې وکینی بیا به د جزام مریضان دا یو مرزو غوخه به د انسان د بدن نارتاوي دا الله به اغي ودري آخری لمحات دی بس د آخری حدیث ته د دین در سره مخ کې نظم په غور سره وره الله به دې مریضانو تر आवाज کی دا مریضان به پلین کې الله ته ودرېږي الله به ورته وی اے مریضانو بیمارانو تاسو زما د پاره په دنیا کې ډیر صبر او شکر زندگی تیر کړې وا نن راشه تاسو مخې طرف ته ما کېنه دیړندو سره تاسو کېنه او به حساب به کتاب بدلته کېنه استاسو نه به حساب او کتاب نه کیږي دغه ټیم کې به عالم به بیا لګیا شي عالم به وی الله دې ته خدا صبر او شکر مونږه خولې دي نو دې څنګه خي طرف ته کېنه هم مونږه درته ولاړیو په دې ټیم کې بیا الله عالم سره خبري شروع کی سبحان الله اوس پورې نازنین خبرې کولې اوس ناز ور کول والا الله به خبرې کوي اوس پورې عالم خبرې کولې او اوس به د عالمانو عالم علام الغیوب الله به خبرې کوي اوس به الله خبرې شروع کی الله به ورته عالما ولی تو صرف د نعمتونو غواړي تو ولی ما صرف د دې لپاره پیدا کړې وره د عالم مقام وره الله به ورته وی عالما ما تو صرف د دې لپاره پیدا کړې چې تو په روز محشر باندې وې چې جنت ना په دنیا کې میں ہدایت در کړو نن میں شفاعت در کړې دے تو هما پیدا کړې وې د هدایت ور کولو د پاره تو هما پیدا کړې وې د شفاعت کولو د پاره شاته وګورا خلق ولار دي لا سوچتوا چې چاته لا سوچته زبه د جهنم نا جنت ته داخلو عالم تب الله وی لا سوچتوا شاته تو صرف ځان له جنت غواړي دلم غواړي کنه او نن صرف تا نه بلکې ستا په برکت سره دا نور بم بوزم ان شاء الله د دې علماو په برکت سره به جنت ته ځو ان شاء الله زوبه ان شاء الله د دین ټولو شوبو سره به مینه ساتو ان شاء الله ټولو سره به تعاون ساتو د دین یو مظلومه شوبه مجاهدین فی سبیل الله چې خلق ول مختلف نمونه ور کوي ان شاء الله دې شوبې سره به مینه ساتو ان شاء الله قدر او عزت وکړو ان شاء الله د ټولو به قدر او عزت کوو ان شاء الله او دا قدر او عزت مونږ د زړه نه کوو ای ځوانانو تاسو ته هم صرف په خله مکوي پسله به کوو ان شاء الله الله رب العزت په دې یو څو خبرو
اول مال بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي، زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ، صحبت باقی. منزلونه پریشان دي چې منزل دې زما چرتا، منزلونه پریشان دي چې منزل دې زما چرتا. پرون حلتهم نن دلتا، خته خبر چې سبا چرتا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.